سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك. عزتمند مشرانو او ګرانو مسلمانانو نو دوستانو، تیر جمعه د حج بیان شروع کړو. حج دا د اسلام په 50 ستنو کې یو ستن ده، لکه تنبو او خیمه چې په 50 ستنو ولاړه. نو دغه شان د اسلام داسې دی لکه یو خیمه، او د دې 50 ستنې دي. یو خو ګوی د دې خبرې چې لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله إقرار، و محمد رسول الله إقرار کول زما پیغمبر حضور دی علیه الصلاة والسلام. دویم ستن هغه مونځ دی، دریم ستن هغه زکات دی، څلورم ستن هغه رمضان روژې دي، او پنځم ستن هغه حج د بیت الله شریف دی. ما راته ویلو حج د بیت الله شریف په 9 کال باندې فرض شو د هجرت، او ابوبکر صدیق صاحب امیر الحج، او په بل کال باندې بیا بالکل داخله ټول مسلمانان دلته، کافران نو، مشرکان به نو پاتې. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام الله منشا و اراده وکړه چې زه حج ته ځم. نو تقریبا 1,40,000 یا زیات و کم صحابه کرام ورسره حج کړی دی. حج کې به دعوت هم چلو او د اسلام احکامات به هم بیانول، او خلکو ته دا ووی دا خبرې به تاسو رسوئ غایبینو ته. غایبین قیامته پورې خلک شو، څومره خلک دي په دنیا کې تاسو به هغې ته دا دین رسوئ. فلیبلغ الشاهد الغایب. حج دا پر چا فرض نه دی، دا په مسلمان عاقل بالغ کافر نابالغه هغه باندې نشته، او چې عقل وی لیونی نه وي، هوښیار عاقل بالغ وي، او هغه سره دومره مال خدای دولت ورکړي یا دومره جایداد وي د خپل ضرورت نه علاوه ځمکې وي یا یو کور وي یا داسې پټې دي یا نور کورونه چې دی د هغې خرچې ته ناست نه دي، نو هغه او هغې باندې د حج داخله کېږي. چې کله حج ته ځي خلک، نو دوی به هغه ځمکه خرڅوي، یا د چاته پیسې پورې وي، یا خو مالک دی، او دومره پیسې ورسره وي چې د حج د تلو راتلو خرچه او د بچو خرچه چې دلته بچو ته هم دومره پرېږدي چې هغې له
یوم اشتری یا سلویخ را دے تیری دے زمانہ کی چې د هغې خرچه مو کي او استطاعت یې نه هم د بدني عبادت دی نو چې بدن د چارو وي که ګوډ وي یا ړوند وي نو هغې باندې حج نشته چې معذور وي چې بدن یې روغ جوړ وي ولله علی الناس خاص د الله د رضا دپاره دا به د نوم او د ریا دپاره سیل سپاټۍ دپاره نه او د چکرو دپاره خاص د الله د بندګۍ دپاره خدای پاک په دې ټولو مسلمانانو حج فرض کړی دی خو کم کس په دې کسانو کې من استطاع چې د هغه طاقت وي مالا و بدنا به بدن پرې شي په خپله حج ته او مال هم ورسره دومره وي چې کله حج خلک ځي د سره پیسې وي یا جایداد یې زیاتي او دوی په هغې تله راتلل کولی شي او ډوډۍ چای او بدن یې هم ټیک وي نو دا په ده باندې فرض دی که چاله خدای پیسې ورکړې وي او حج یې ونه کړو په احادیثو کې راځي چې حج فرض شي په دې سړي باندې او دوی حج ونه کړي نو د خدای پاک په پروا نشته که دې یهودي مړ شو که عیسایي دنیا نه چې یو یهودي لاړ شي او عیسایي دا خلک مړي که نه یهودیان عیسایان دغه شان دا مسلمان که به حجه مړ شو او د حج پیسې خدای ورکړې وي هغه یې په نورو څیزونو ولګولي نو که یهودي مړ شو که عیسایي یعنې د مرګ په شان د یهودیانو دی او د ده مرګ په شان د عیسایانو دی یعنی که دا حج نه مني نو بیا خو یقیني یهودیان کافر شو او که دا حج مني خو ناراض دی یا پیسې ورته نه ډکېږي شومي یا پیسې نورو کارونو کې بندوي او د حج پروا نه ساتي نو دې په شان د یهودیانو عیسایانو دی یعنی د خراب خاتمې اشاره ده کېدی شي د اسلام نه وځي او چې سړي باندې حج فرض یو حج ونه کړي فاسق خو شو که نه نو دې کافر ته نږدې شو په شان نږدې شو یهودیانو ته او نږدې شو عیسایانو ته لکه د مونځ باره کې راځي اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین مونځ صحیح وکړئ او د مشرکانو هندوانو نه مه ګرځئ یعنې مونځ پرېښودل که ایمان دې په مونځ نه وي نو مشرک او که ایمان دې وي خو هسې ناراستي کوې مونځ نه کوې شوق دې نشته نو فاسق نو په شان د هندو یې هندو مونځ نه کوې او تم نه کوې ټیک د هغه کافر د ته مسلمان یې خو ډېر لوی مجرم یې ډېر لوی مجرم یې نو مونځ دا د مؤمن نښه ده او هندوان مونځ نه کوي او حج او یهودیان او عیسایان نه کوي او تم حج نه کوي دا څومره لوی نقصان شو حج چې سړی وکړي خدای پاک یې نه غریب کوي حج عمرې سره سړی پیسې خو لاړې شي ډوټونه اوس موده پس پورې ستاسو کور او دولت باندې ورسه اثر نه شي خدای پاک به درکوي دا وعدې دی یو وعده سره خدای پاک د سړي پیسې هغه ډېرې یو حج عمرې سره فقر ختمېږي او نور صفایي ورسره راځي او برکت خو ډېر دی هغه ځایونو ته لاړ شي چې حضور علیه السلام پکې 53 کاله تېر کړي دي او هغه هغلته پیدا شوی دی هلته اوسېدلی دی هلته قرآن نازل دی هلته یو مونځ په 1 لاک دی یو نیکي په 1 لاک ده څومره برکت دی داسې برکاتو ځای ته چې سړی لاړ شي څومره ثواب به وګټي فرض به هم پوره کړي او نور به ډېر د الله لار کې چې یو قدم لیدل نو به خدای پاک څومره نیکۍ ورکوي چې پیدل ځي یو قدم باندې 7,000 نیکۍ او چې په سولې ځي نو په یو قدم باندې 700 نیکۍ او که خدای وغواړي نو زیات نو ډېرې نیکۍ ډېر برکات ډېر ثوابونه ډېر بدلې به وله خدای پاک ورکړي حج کې دنیاوي فایدې هم شته ای باندې هر څوک کپی شي کپی نه شي مسلمان خو د خدای د رسول حکم دی خدای حضور پاک وایي اے خلقو ان الله قد فرض علیکم الحج چې کوم استطاعت والے هغې باندې حج فرض دی فحجوا حج وکړئ نو حضور پاک د احادیثونه او د قرآن شریف نه لله علی الناس فرضنا فریضة علی الناس الله د پاره د وجوب او د الزام د حج فرض د پتا سو باندې په خلکو شکر د استطاعت وسره دي کله مکه خلک او غریب مې اخو پیدا دي چې کمال نه نو هغه باندې حج فرض دي د مکه سړی وي اخو پیدا له مزل کولی شنو او کمالدار نه نو به حج کوي یا دونه پیسې وي چې د غیر د خرچه مرچه کوشي نو هغه حج الله جل جلاله حج کې ډېر برکات یې خېري یو او د حج احکامات اخو 3 فرض دي حج کې یو خو احرام دی چې سړی ولامبي نوکونه واخلي عطر پورې کړي
او 2 رکعاته نفل وکړي د احرام او بیا څادرونه تو کړي یا د مونځ نه مخکې او بیا دا نیت ته او لبیک ته احرام وي نو دا خو فرض دی دا د هر ځای نه تړلی شي خو میقاتونو نه به اخوا د دې نه نه وړي میقاتونه دي مشهور میقاتونه دي د پاکستان نه چې زه په هوایي جز کې طائف میقات دی قرن المنازل او چې په سیل کې ځینو بیا یا لملم ورته وایي یمن کې غرونه یې دغه ځای کې به بیا نیت کې یا د هغې نه مخکې دا نیت پکې فرض شو لبیک ویل دویم فرض په عرفات کې ودرېدل دي چې د ماسپښین د زوال نه مخکې ورورسې او ماښام د نور پرېوتو پورې ته هلته یې دا وقوف د عرفات هلته دعاګانو کې عبادتو کې هسې حاضري وکړي هلته موجود دی د عرفات دغه فرض دی او درېیم فرض هغه طواف دی دا پکې فرض دی او واجبات په حج کې شپږ دي بنیادي نور هم شته خو غټ غټ شپږ دي یو خدای چې په مزدلفه کې شپه کې نو چې سبا مونځ وکړې نو لږ شان به ودرېږي خدای ته به وژاړې دعاګانې به وکړي څومره لوی لوی پیغمبران دلته راغلي دي څومره لوی لوی صحابه کرام څومره لوی لوی بادشاهان څومره لوی لوی اولیاء څومره لوی لوی علما او تا بیان له هغې ته څونه خیر رسول دی زم هغې کې شامل یم ما له ما خیر او برکت راکړي او دعا نو برکت خو پکې ټولو پیغمبرانو تقریبا حج کړی علما وایي اول د هندوستان نه آدم علیه السلام حج کړو 40 حج یې کړو نو اول حاجي د هندوستان شو اول حاجي اول انسان دی او اول حاجي د دې ځای او بیا دا طواف کې خو چې شروع کوي سړی یو خدای چې استقبال به کوي د حجر اسود ته مخکې او استقبالو کې کلمه وایي ذکر وکړي بسم الله الله اکبر لا اله الا الله ولله الحمد او د هغې نه مخکې نیت وتړي او بیا استلام وکړي یا حجر اسود خپل کړي دا حجر اسود د جنت کاڼی دی دا اول کې سپینو او د خلکو ښکلونه خړ شو گویا کې دا ګناه کاڼی هم خړی زړه به څومره خړېږي د دغه سره او د ښکلولو کې دا برکت دی چې ګناهونه ورسره معاف کېږي دا هندوان مونږ ته وایي هندوان تاسو کاڼي ښکلوئ او د کاڼو عبادت کوئ د هغې جواب د هندوانو ته دا دی چې د کاڼي ښکلول د عبادت په شکل کې نه کوو دا ښکلول د محبت دی او ای هندو تا ته مونږ ویلي شو چې تا واده کړي ته خپله ښځه نه ښکلې یا ښځې سره ګپ شپ لګیا او ښځه ښکل کړي نو مونږ تا ته ویلي شو چې ستا خدای ښځه شوسم او ښځه معبود ده نو دوی به ووایي چې نه زما خوښه ده ځکه یې ښکلوم نو چې ښځه ښکلولو باندې هغه دغه شو هغه خدای نه ګرځي نو کاڼی ښکلولو کې خدای پاک څنګه دا څنګه معبود شو دا د عبادت ښکلول نه دي دا حضور پاک ښکل کړي دي نو موږ اتباع د سنت کوو او دا داسې ښکلول دي لکه مور او پلار چې خپل بچي ښکلي خلک خپل زوی خپله لور ماشوم په غېږ کې نیولي نو ته چاته ویلی چې ماشوم زوی ګلالې دې ښکل کړه نو تا شرک وکړم دا بیت الله خو داسې موحدینو جوړ کړی دی د شرک د ختمولو لپاره قرآن شریف کې راځي وإذ بوأنا لإبراهیم مکان البیت الا تشرک بالله شیئا وطهر بیتي للطائفین والقائمین والرکع السجود موږ ابراهیم علیه السلام دا ځای رکو دا حجر اسود او دا بیت الله ټول رکو دکې سیلابونه روان کړو خوش دشتې وې څو کورونه هم نه وو پکې دا داسې پروت و ابراهیم علیه السلام ته خدای پاک ملایکې راولېږلې وزر یې وو او دا کاڼي ښکاره شو همدا پخواني کاڼي دي لاندې په بنیاد کې د اوښ د قب په شان کاڼي دي په ځمکه کې ډوب وو هغه دې ښکاره شو هغې را ښکاره کړ نو زه یې ورته خدای پاک وښو او د واره اشکال ختم شو چې دا مونږ حج کوو نو مونږ د بیت الله عبادت نه کوو د بیت الله د رب البیت عبادت کوو دا طرف د عبادت دی چې مونږ مونځ کوو قبلې ته مخې نو مونږ د قبلې عبادت نه کوو دا قبله طرف د عبادت دی وانه وایي زه یې مې ورته وښو او دا مې ورته وویل لا تشرک بي شیئا ما له به شریک نه ګرځئ پیغمبر خو شرک نه کوي نورو مسلمانانو ته حکم دی دا بیت الله جوړ د شرک د ختمېدو دپاره دی چې خلک خالص د یو خدای عبادت وکړي او دغه شان دیوانه په شکل کې راشي لنګې والي او څادرې والي جامې زیب و زینت ښایست ټوپۍ پټکي او دغه کوټونه او شروانې او جلابې اس بنې بالکل عطر به نه پورې کوي صابون نشي مږلی احرام کې خوشبو نشي کولی
خایس نشي کولی، ویښتو باندې تیل نشي مږلی او نور بیبي ته نشي وتلی، خپلې ښځې ته بالکل لکه سړی د دې ټولو څیزونو نه غواړي لا اله الا الله، دا غیر الله پټې او دکان او کاروبار او ښځه او بچي او دوستان رشتہ داران بوډاګان مور پلار او جایداد او هر څه کاروبار ما پرېښودل او زه تا له رالم، زه صرف الله ته توحید نه دی، بالکل توحید دی او بل ما هر څه پرېښود. شرک خو سړی غیر الله ته متوجه وي، د حاجي شکل خو دیوانه دی، دی بالکل د خدای شي ولله خاص د الله دپاره. تاسو ګورئ او دا حج داسې ما راته ویلو لکه د مرګ سفر دی، لکه سړي ته خپل مرګ راشي چې سړی جامې مو وباسي که نه بربنډ شي جامې څادرې واچي، نو ده ته خپل مرګ رایاد شي چې یو ورځل به ما ته کفن واچولی شي او مړ به شم او دا دنیا فاني ده او زه خدای په طرف ته روان یم. بالکل دې کې توجه الله طرف ته، توجه آخرت طرف ته. او په عرفات کې داسې وي لکه میدان حشر کې چې ولاړ دي، دا ګرم وخت او دا سرتور سر او جامې نه او څادر یې ته وکړي، بالکل داسې ښکاري لکه مړی چې ولاړ دي. نو بالکل د غیر الله نه سړی کټ کېږي او ده خالص الله ته ځان وسپاره. مسلمان خو دې ته و چې خدای ته پاک ته ځان وسپاري، دې وجه نه حج سره سړی الله والا ګرځي او ولی الله ګرځي. خو د صحیح معنو کې یو حدیث پاک کې راځي چې سړی داسې حج وکړي چې هغه کې د خواهشاتو د ښځو خبرې د کوروالې خبرې یا ښځې سره دا خبرې نه ونه کړي او ګناه پکې ونه کړي، داسې واپس راشي لکه مور نه چې کله پیدا شي او پاک سات، نو دې سره سړی د ګناهونو نه پاکېږي. او شرک د هغې خو پکې بېخکوندي وشو بالکل لکه مجنون به چې د لیلا د کلي دیوالونه ښکلول او د هغې ځای نه چا ورته دیوال ښکلی وي نه زه دا دیوال د چا د مخه ښکلوم، نو موږ چې حجر اسود ښکلو یا بیت الله ته ورځو دا د الله د حکم په وجه ورځو. خدای پاک وایي تاسو د بیت الله نه طواف وکړئ او حضور پاک ښکل کړی دی، دا شرک نه دی، دا د خدای عبادت دی. الحمدلله انسان خو چې بت وتی عبادت کوي چې بت یې مخې ته نه ویني، موږ ته بیت الله نه ښکاري، موږ ورته مخ ته. الحمدلله هغه واجباتو بیان مې کوو، یو پکې مزدلفه کې وقوف دی او دویم پکې دا جمرات دي، د اختر پرست شیطانان چې ولي اوو کاڼو باندې دا یو جمره ولي او په دویم مرض باندې درې جمرات دي، درې شیطانه ورته عوام وایي. دغلته شیطان ابراهیم علیه السلام ته ښکاره شو چې د خدای دا حکم پوره نه کړي زوی حلال نه کړي، یو ځل ورته راښکاره شو اوو کاڼو باندې وویشتو، بل ځل ورته بیا راښکاره شو مینا طرف ته راته بیا ورته بیا په کاڼو وویشته، بس ځمکه کې ورغی، بیا په درېیم ځل یې چې وویشته بس بیا راونوته. دا خو بالکل سړی فنا فی الله کېږي چې زه د خپل دشمن چې ما د خدای د عبادت نه اړی او ما دوکه کوي، دا زما دشمن دی او ده سره زه دشمنۍ اعلان کوم. دا د ابراهیم علیه السلام هغه سنت دی. صفا مروه کې چې سعی کوي، نو پخوا د یو بیت الله شریف کې یو سړي او یو ښځې زنا کړې وه، پخوا چېرته دا کتابونه لیکي، د یو نومو اسحاق او د بل نومو نائله د ښځې، دوی بدکاري وکړه، خو دا ځای خو ډېر مبارک دی، دلته به ګناه نه کوې، شرک به نه کوې. خدای پاک هغه نمونه عبرت وګرځول، هغه اسحاق سړي نه یې بوت جوړ شو، مصرف شو او د ښځې نه هم اوچه شو، دغه شو، دا ښځه هم دغه شوه، خدای پاک مسخ کړ. بیا خلکو د دې د شکل بوتان جوړ کړ چې سبا دلته څوک ګناه ونه کړي، یو یې صفا باندې کېښود دا بوت د سړي او کومه بدکاره ښځه وه د هغې بوت یې په مروه ایښی چې خلک بدکاري او ګناه نه توبه وباسي چې وګوره دقه شان دا به علي. بیا څه موده پس د دې بوتانو عبادت خلک شروع کړو، 100 کاله پس دې ته به یې سجده کوله، دعا به یې ته غوښته، هلته به یې کوله. بیا چې اسلام راغی نبي علیه السلام خو بوتان ټول ختم کړ، په خپله وروخته بره او دیکې یې ورکړه، یو هبل بوت و هغې له حضور ډېر درونو د پیتلو چې حضور به له زور ورکړه که نه رقېدنه، بیا به یې زور ورکړه، اواز به یې ورسره کوه، بیا دا اسلام دې روغوځو. او دلته به یې لاندې 360 بوتان و، امام الموحدین دی که نه، دا خو د توحید سبق دی. حاجي خو ایله موحد شي چې هغه ځای ته رالم چې پیغمبر علیه السلام د شرک نام و نشان ختم کړی، 360 بوتان ټول الوړې پرېوتلو، لرې یې کړ د دې نه.
او چې کوم ځای کې نور بوتان لګېدلو هغې پسې صحابه ورولېږل. یو عزا بوت و د طائف په لار په نخله کې د حنین سره یو کلي د هغې ته نخله وایي، سړی طائف نه راځي نو هلته یو بوت و هغې ته به یې عزا وایي. خلک به تلل عرس به یې کو، عرس د هغې نه به یې سوال کو، خالد صاحب یې ورولېږه هغه بوت او علاقه کې لاړ شو، ورته وایي چې لاړو یې بوت مې مات کړ. وایي څه دې ولیدل؟ وایي نه ما خو څه ونه لیدل. وایي نه ختم کړی دی پوره نه دی. او یو اونه وه، د اونه شکل کې هغې به عبادت کوو نو هلته عزا به یې ورته وایي، اونې شرک و ټول. ورته وایي تا ختمه کړې نه ده، بیا ورشه. خالص سم په قار دی چې ورکه زه ما خو ختم کړې نه یې ده، د شرک دا اډه او دا بوتو دا بوتان مات کړه. دې ځل چې ورغی هغه اونه یې وواله، هغې نه یو ښځه توره بدسرې بربنډه ښځه لکه دغه شیطاني څه شکل و، د هغې نه ووتو دې ورپسې ورغی، هغه تښتېده بس په دې توره باندې وواله، دوه ټوټې یې کړه. هغه به حضور پاک علیه السلام نه راغی، هلې یې ورته ووایي چې یو توره ښځه وه بلا شیشکه، ویښتې ببر و ډېر او جامې یې نه وې بربنډه، او ما په توره باندې وواله چې ورګه تو دغه کې سبب د شرک ویله د کار وکړه. افریتم اللات والعزا ومنات الثالثة اخرى. الحمدلله سړی چې حج وکړي هغه نه مؤمن جوړي، په صحیح معنو کې حج وکړي، دعاګانې پکې قبلېږي، د سړي پکې صفایي راشي. یو حج خو فرض دی، خو بار بار حج کول دا نفل دی او عبادت دی، خوند کوي چې سړی بار بار وکړي او خدای پاک توفیق ورکړي. حج کې سړی به مسلمانانو کې دنیوي برکات هم دي، یو بل نه خبر هم شي، مشرق والا مغرب والا وپېژني او جنوب والا شمال والا وپېژني، او تور او سپین او زیړ خلک د دنیا د ګوټ ګوټ نه راغلي یو بل سره تعارف هم وشي، یو بل وپېژني، د اسلام په حقانیت یقین راشي چې د خدای او د رسول خبرې حق دي، د احکامات حق دي. همدې کې زما کامیابي ده چې د خدای حکم پوره کړم. ګوره ټول خلک راغلي دي، لندن نه راغلي دي، چین نه راغلي دي، هندوستان نه راغلي دي، د یونان نه راغلي دي، او د عراق نه، د لیبیا نه، او د مراکش نه، هغه ښکته ملکونه او د یورپ نه او د دغه افریقې نه رنګارنګ خلک. خدای اسلام حق دی، خدای پاک حق دی، د خدای په وجود یې زه یوازې نه یم، دا رښتیا دی د ټولو خلکو نو ایمان پکې جوړېږي. او بل دا دی که د مسلمانانو د حالاتو نه یو بل خبر شي، دعاګانې یو بل ته وکړي، دې کې خو ډېر یووالی هم پکې راځي، ډېر مسلمانان نور نیکان وویني هغه کې انقلاب او هغه کې تبدیل راشي. پخوا به چې چا حج وکړه چې راغی ږیره به یې پرېښوده او تهجد به یې شروع کړه، خلکو به ورته حاجي صاحب وي، د حج نوم دپاره به یې نه کوو، هغه به بدل شو، یا به جومات کې اذان کوو یا به تلاوت کوو، تهجد او جمله هغه کې به حج مبرور دې ته وایي چې سړي مخکینی ژوند چې کوم کمزوری وي پکې د هغې نه توبه تایب شي او د ده ژوند کې تبدیلی راشي، دې ته حج مبرور وایي. څوک علما دا وایي حج مبرور دې ته وایي چې د شریعت د احکام مطابق یې وکړي، د احرام کې چې کوم څیزونه حرام دي د هغې خیال وساتي بالکل. او یو حج مبرور دا چې ګناه پکې بالکل ونه کړي، د سترګو ګناه، د غوږونو ګناه، د خولې ګناه، او د څومره غلا پکې ونه کړي، د چا سپکه ونه کړي، کنځل ونه کړي، چا له دیکې ور نه کړي. دیکې وال ډېر جرم دی، نن سبا پکې دا دیکې ډېرې وي، نو د هغې انجام دا شو چې حتیم هم بند شو، خلکو به دیکې والي، دیکې وال ښه نه دی. دیکه څنګه ورکوې حاجي له په تشي کې وایي لاس ورکړي، یو سړي حاجي راسوس ښکلو روزانه، ما ورته یې څنګه ښکلې؟ مولوي صاحب تا ته پته نشته ما خو کبډي کړې ده هلکانه کې، ما خو هلکانه کې ډېره کبډي کړې ده، وایي زه چې ورشم لکه کبډي کې چې سړی خپې کلکې کړي او څوک یې راغورځو نه شي، وایي څه داسې ولم او څه داسې، ما دا خو ښه کار نه دی، د سړي په تشه کې واخلي، او خو حاجي دی، دا خدای مېلمه دی، د ده به قدر کوې، هغه ته به آرام ورکوې، ته به دیکې ورکوې، دا کار مه کوه خوب به شي. وي بغیر د دې کېږي نو حجر اسود دی، خلک به مې داسې وویشتل داسې، او زه چا خوځو نه شم. دې ته که یو سړی کلک ځان ودرېږي خو خیر دی، خو دا دیکې ول او بل خلک غورځول، ما ورته ویل خوب به شي، هلکه دا مه کوه چې په بل ورځ مو کته خپې شلېدلې وه، چې ته پرې چا خپه یې ښه ده کلکه چا بوټان اچولي که نه، دا خپې ټوله د وینو شلېدلې وه، پټۍ دې ته وکړې، ما یې وویل حاجي صاحب
بس ما خو ته ویلو دا کار مه کوه لکه موقع باندې کوه بل روزانه څه نه کوې خامخا زور خو دکې شته بیا خپې خوږ شي و بیا 15 ورځې ګزک شوه بیا ورسره تبه شوه 15 ورځې ته مونځ نه رانغی یو بل اجیو موږ سره یو بوډا یو ځل مولوي صاحب خو خو ډېر لیدلي 3 عمرې په یو ورځ کړې دي 3 عمرې ګران کار دی 3 ګنټې کې عمره کې نن عمرې لاړو طواف یې مو کو سای به سر وخو بیا غرمه کې لاړم ماسپښین شوق کړی ماښام بیا لاړم او سبا یې بیا 2 وکړې ما ته وایي چې ما خو پرون 3 عمرې کې ما 3 خو ډېر ګران کار یو وخت یې کولی شي خلک یو ورځ بس کوي بعضې افغانیان یا نور یا تکړه خلک یې نو کولی شي خو خیر 2-3 ورځې بس کوه بیا 2 وکړې بس بیا ناجوړه شو چې ناجوړه شو پته نه لګي چې حج مې څنګه کړي نه داسې د اعتدال ښه دی که نه د خلکو خیال ساتل ښه دي بې احترامي ښه نه ده ډیکې والا ښه نه دي په ځان رحم هم پکار دی الله جل جلاله دې په موږ باندې رحم وکړي طواف سره سړی پاکېږي لکه واشنګ مشین کې جامې پاکېږي او دا تعویږي دی حکمتونه کوي که نه وی دا عاشقانه عبادت دی بس ناشنا عبادت دی کله کاڼي ښکلوه او کله د کمرې نه تاویږه او کله منډې وه بیا خپې خپې او نوکونه هم بې شي پخوا به احرام کې د خلکو ویښته هم ټول ببر وو اوس خو جزونه دي نو زر رسي پخوا به خو په اوښانو تلل ډېر تکلیفونه چې لا مړه 2-3 کاله پس به واپس راتلل ما ته چې څومره یاد دي 40 سال مخکې 45 خلکو به داسې لږ مونږ چې ماشومان وو نیکه محجتونه 3 میاشتې به یې تېرولې 4 میاشتې اوس خو جز د په هفته کې هم خلک حج وکړي پخوا ډېره ګرانه وه چې احرام به یې تړلو میاشت به یې مزل کوم نوکونه به یې غړ شو سر کې به یې سپږې وشي سپږ هم نشي مړه کولی ښکار هم نشي کولی بوټي هم نشي ریبلی د حرم واښه هم نشي ریبلی ډېر سخت احکامات یې دي او نور پابندۍ دي پکې ډېرې معذور انسان کوي طواف او صفا مروه په ویلچیر کې وکړي هغه انسان چې په ولاړه مونځ نشي کولی او په ناسته کوي نو چې په مونځ نشي کولی ودرېدی نشي نو طواف به څوک یو سای نو هغه په ویلچیر کې کولی شي یا هغه اوس دغه راوتلي د بجلۍ سیکلې راوتي د بجلۍ والا او یا دغه دی هغه په خپله چلی داسې د معذورینو سیکلې دی هغه دغه پکې په ګوته باندې چلولی شي دا چا لیکلي نن سبا نصاب 4,25,000 روپۍ دی نو که ده باندې قرض وي نو قرباني به کوي د قربانۍ مسلې به کومه خو ده د قرض تفصیل نه دي لیکلي چې 1 روپۍ قرض دی که 2 نو که دا ټولې پیسې قرض وي یا نیمې یا لږې دا کمیږي نو بیا پرې قرباني نشته دا چا لیکلي دي چې ستاسو په دور کې د ابوبکر صدیق عمر په دور کې مسلمانانو کې اختلاف نه و نن پکې ډېر دی نو مسلمانانو خو خدای پاک یو کړي یووالی دې ته وایي چې حق ومني یووالی دا نه چې باطل سره ټول ودرېږي او غلطه خبره کې وشي اتحاد دې ته وایي چې حق ومني څوک رښتیا دي واعتصموا بحبل الله جميعا تاسو کلکې منګل ولګوئ په قرآن او په دین اسلام یعنی اسلام او حق ټول قبول کړئ جميعا ټول د اسلام خدمت به کوي څوک به وزیر وي څوک به بادشاه وي څوک به نوکر وي څوک به زمیندار وي خو د اسلام خدمت به د خپل شان مطابق کوي لکه جهاد کې څوک ډوډۍ پخوي څوک دوی کوي څوک کمپوډر وي څوک بانګ وایي څوک مونځ کوي څوک اوسپنې تیرې کوي څوک تماچه جوړوي ټول خو جنګ نه کوي دا به ټول کوي دا معنا نه چې ټول کارونه به یو کس کوي دا یو اجتماعي کار دی لکه کشتۍ چې چلی نو څوک هغه دغه وخي هغه شی وخي څوک دلته بل ولاړ وي هغه څه بل څه لرګې ورسري 2-3 کسان یې چلی غټه کشتۍ نو هر چا خپل کار دی تفرق ښه نه چې حق نه منې اختلاف ښه نه دی دا د اسلام دشمنان دا تفرق یو دا مونځ کې څوک لاسونه اوچتوي څوک نه دا اختلاف خو د حضور پاک نه ثابت دی یو صحابي به کړي څه عالم ته یو را رسېدلي هغه تعارض پکې نو هغه د پکې ته اختلاف نه وي سره واړه مذهبونه یو بل سره شیر و شکر دي یو بل سره محبت دی د تبلیغ کې چې څوک ګرځي هغه ته پته وي شوافیو ملکونه ته تللي ده حنابلو ته د موالکو ته او د احنافو ته او ټول مذهبونه یو بل پسې خاندي نه بلکې د یو بل قدر کوي اکرام کوي نبی د امام مالک سبق کې به امام ابو حنیفه صاحب ناست او سبق نه پس به ګپ شپ ولګو او د یو بل قدر یو بل حدیث نقل کول او روایتونه کړي د دې سمیس کې هیڅ جګړه نشته
دا خلک چې دي دا پروپاګانډا کوي غوږ دا ضرور وړه مذهبه دا جوړېدغلي فرقې اختلافي دي نه دا ټول په دین باندې عمل کوونکي دي دا د حضور پاک مختلف اداګانې وي کله به یې سجده کوله حضور پاک په بوډاتوب کې نو د خپې خو کنه درنې شي بدن یې دروند شو لاس په کې خو د په سجده کې مخ کې او چې سړی دا حدیث هم شته او دا هم شته چې کونډۍ مخکې ولګوه زموږ مذهب کې وایي چې ځوانې روح جوړې کونډۍ دې مخکې لګوي لاسونه به په دې کېږدي کونډۍ به ولګوي بیا به لاسونه د غوږونو نه خوا کې ولګوي په ځمکه بیا به پوزه ولګوي بیا به کندې ولګوي او څه مذهبونو کې دا وایي چې لاس د غاړه لاندې کښېږده اما حدیث شته خو دې ورته هغه د بیمار دپاره دی دا عالمان پې بیا پوهېږي اختلاف دې ته وایي چې حق نه منې ته منکر حدیث شي ځان له فرقه قرآن منم احادیث نه منم نو کافر شو اوس ورته موږ څه مسلمان خو ته نه ویلې لکه د احادیثو حجیت خو په قرآن او په دین په ضرورت یقیني ثابت دي دا نه منم څوک فقه نه مني نو بدعتي شي قیاس نه مني وجه انانیت دی او تکبر دی فرقه چې جوړېږي متکبرین جوړوي بدماشان بدماشي نامنونکي سپکي ګستاخي بې ادبه قادیانین بل پیغمبر او خو زمونږ نه جدا شو نو فرقه یې جوړه کړه منکر حدیث پرویزیان او عبدالله چکرالوي او دا دغه پروفیسران پکې راغلل نو دوی دغه جوړ کړو یو فرقه یې جوړه کړه او د اهل سنت والجماعت او د هغې نه وځي نو څه ورته وویل پخوا هم فرقې وې سړی چې حج دی د مور او پلار نه به تپوس کوي نو چې هغې ډېر محتاج نو خیر دی او د خدمت یې څوک نه او مور پلار ورته زموږ خدمتو کې فالج والي دي اوچتې دی نه شي دوی نه شي خوړی نو خیر دی حج دی درست وکړه او کاسې خدمت یې څوکي نو تپوس ته وکړه او راځي که په شکل کې او که بلا تپوس لاړ نو حج یې شوی دی خو دا کار کراهت پکې راځي او نور خپلولان که ورته پاتې شه نور خپلولانو به نه مني سره د مور پلار مسله ډېره اهم ده وي زما مور پلار حج کې قرباني تللی دی هلته حج دی تللی قرباني به هلته کې دلته پې قرباني شته نه بس هغوی مسافر دی په مسافر قرباني نشته دا چا لیکلي صفا کې به کم ذکر کوو صفا مروه کې صفا مروه کې حضور پاک صدم نغایت به وي ان الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه یطوف پخوا ماته ته ویلي بوتان پکې پراته بیا چې نبي علیه السلام بیت الله فتح کړه هغه ټول یې لر کړو صفه یې وکړه بیا بعضې خلکو ویل دلته چې ګرځو راګرځو دا خو هغه هندوان به ګرځېدل دلته نو اصل نه چې دا ګناه وي خدای پاک وي دا ګناه نه بلکې دا ضروري دي دا د عمرې په واجباتو کې دي او د حج په واجباتو کې که دا دې ونه کړو یو ګډ به لالی صفا مروه کې به اووه چکرې وې د صفا نه مروه پورې یو چکر شو او د مروه نه صفا پورې دویم چکر شو او بیا دریم د صفا نه څلورم د مروه نه او پنځم د صفا نه شپږم د مروه نه اووم د صفا نه په مروه باندې ختم شي اووه چکرې دي شیخ صاحب له یو حاجي راغی والي صاحب وایي ما خو 14 چکرې والي ده به چې دا آنه یو چکر او دا بل به یې وکړه ډبل ته به یو وایي وایي زه ښه دې کړي دي مطلب اوس خو راباندې دم مم نشته وایي زه ښه دې کړي دي ثواب به خدای درې کړي یعنې ځان دې هسې ستړی کړی دی ناپوهي ده که نه په دې وجه نه حج ته چې سړی ځي نو حج مسلې دې معلومې شي کتابونه هم دې وګوري چې چا حج کړي تجربه کار وي ویښ وي او مسلې ورځي نو هغه سره دې لږه ناسته وکړي نو غټو غټو خبرو نه به خبر شي وایي که سړی سعودي عرب د پرمټ نه او د اجازت نه بغیر حج وکړي نو سره حج یې شوی غاړه یې خلاصه ماشوم چې حج وکړي نو بیا چې لوی شي بیا به کوي او چې غلام حج وکړي مالک ورته اجازت نه ورکړي داسې حج وکړي نو بیا به کوي چې آزاد شي او مالداري او غټ سړي که حج کړي غریبي هسې نوکرۍ کې تلو حج یې وکړه بیا به پیسې نه وي وروسته پیسې رالې بل حج پې نشته چې عاقل بالغ حج کړي لکه نوکرۍ کې ورته یو چانس میلو شي یا بل څوک یې بوځي نو بیا که مالدار شو بل حج پې نشته نو بغیر د اجازه چې ځو کې د حکومت قانون نه مني دا ښه کار نه دی چې پریشاني ده د حکومت قانون منل پکار دی او هغې سسټم کې چې راشي نو پکې خدای د هغوی هم توفیق ورکړي چې دا ټکس ختم کړي ټکس یې د مینا ډېر کړی دی دا چا تپوس کړی ډېر خلک سر نه خري په عمره کې دا مجرم دی ځکه سر خریل په عمره کې یا لوی لوی ویښتې نو دومره د یو بند
د ګوتې نه لږ شان زیات کټ کول دا واجب دی. واجبات چې پرېږدي په عمره کې او حج کې، حج د ناقص دی، عمره د ناقصه ده، مجرم یې ګناهګار یې، یو ګډ به حلالې اوس ګډ به په منا کې حلالېږي یا په مکه کې، هغه به غریبانانو خوري، پیسې د ګډ به نه ورکوي، ګډ به والي چاته به ووایي واله سوال جواب وکړه، که پیسې نه بلکې الله به حلال کړي، هغه به حلال کړي او غریبانانو له به یې غوښې ورکړي یا یو کور له ورکوي که دوه. خلکو ویښته ډېر خوښ دي که نه چې زلفې مې ویښته. حج کې چې تا خپل کلي پرېښو، خپل ځمکه دې پرېښو، خپل جایداد، دا داسې شوه چې یو ځل به د دنیا نه زه ځم او ما نه به دا پټۍ او دا بال بچ او دا ښځه او دا دوکان او دا کاروبار او منډۍ او دا تجارت او دا نور کارونه ټول ما نه پاتې کېږي، دقه شان به مې سپینو جامو کې قبر کې ښخ کړي، نو زما انجام به شي، زه به قبر له څه تیارې کوم، دا سوچ به وکړي. دې کې حج کې فکر آخرت دی. نو چې سړی جامې پرېږدي او وطن پرېږدي نو ویښته هم د سر نه لرې کړه، دا هم دې پکې لاړ شي. حضور پاک په سر حج کې ویښته وخریل، هغه به ویښته خریل، حج عمره کې هم ویښته خریل، نو په عمره کې هم څلور ځلې سر خریلی دی، څلور عمرې د هغې دي، یو په نیمه کې پاتې شو سر یې وخورو. د حضور پاک خو ډېر خوښ وو، صحابه به راتل چې هغه به چاردام کوو، اوبو ته به یې لاسونه نیولي وو، دومره یې خوښې وي چې د ده د مخ اوبه هم په مخ راکاږم، بل طالب به د ده په لاسونو باندې لون لاس راکړه چې مال هم راکړه، څکلې به یې په مخ به یې مږلې. حضور پاک د محبت ته حیران شو. ابو سفیان صاحب وایي چې نبي علیه السلام صحابه کرام څومره د هغه لاره به یې ځمکې ته نه پرېښوي. نبي علیه السلام وینه اوښکه وینه، یو صحابي یې ورکړه وی دا توی که، هغوی د چې لاړه خلک په ډېران توی کړي یا په یو ځای، هغه اوس کله چې د حضور پاک د بدن وینه ده دومره یې خوښ و معشوقه یې وه، نو چې حضور دا عشق د دې دا محبت وکړه چې زه دا ویښته وخورم او داسې خوره کې خلک خښ کړي یا کنده کړي، دوی به په دې جګړې کوي، دا ویښتې دغه له ورکړ ام سلیم خاوند له وی دا ستاسو شو، او نیم ورته یې ورکړ دا بل طرف چې وخورو وی دا په خلکو وویشه. هغه ته پته وه چې ما سره ډېره زیاته مینه ده، هغه چې حضور پاک خپل لویي نه کوله، زما ویښته ډېر لوی دي، ورته یې ښوده چې زه فاني یم، دا ویښته مې دا لاړ ځم د دنیا نه ځم، د سر نه مې ویښته لاړ، زما د بدن اجزا خورې کېږي، زه فاني یم، زه خدای نه یم، خدای هغه ذات دی چې اسمان او ځمکه پیدا کړې ده. نو دې کې دغه ختم و، خو چونکې محبت و، داسې نه چې هغوی خپل ځان لویو یا د خپل ځان دپاره، سړی د محبوب آثار خوښوي چې د دې دا مینه لږه دغه شي، لکه څه ټکور یې دا زړی ټکور شي، د هغه ویښته چا سره دوه، چا سره لس، چا سره پنځه، چا سره دومره لږ، هغه یې ټول تقسیم کړو، ټولو ته ورسېدل دا ویښته، د هغې تبرکات او برکت یې خوښوي د بدن حصه یې، خو دا ورته حضور وموښودې زما د بدن حصه فاني ده، دا دې ختمه شوه، زم فاني یم. یو ځل صحابه حضور پاک ته وایي چې موږ بادشاه ګورو کسرا او قیصر بادشاه د روم، خلک ورته سجدې کوي، نو موږ ته اجازت راکړه چې تا اوس ته سجده، او ډېر سخت سوال دی چې موږ تا ته سجده کوو. حضور پاک داسې وته نه چې مشرک کنځل منځل نه کوي، ورته یې وایي چې زه مړ شم ته به زما قبر ته چې راشې نو ته به سجده کوې، خو سم مؤمنانو د هغې مینه دا نه وه چې دی د خدای شریک دی، د خدای ښکلی خوږ پیغمبر دی او د هغه لمن به نیسو، مونږ دې خدای ته رسوي، خدای سره مونږ له تعلق جوړوي. حضور پاک وایي چې زه مړ شم او زما قبر له راشي، زما قبر ته به سجده کوې، وایي نه، چې زه د مرګ نه پس د سجدې لایق نه یم، نو په ژوند هم لایق نه یم، یعنې مه کوه، سجده صرف د خدای حق دی، خو شرک دا به نه کوې، او که هسې سجده ما وي چې ودې کې احتراما، نو ما به ښځو ته ویلي وو چې خاوند ته سجده وکړې، خو سجده صرف د الله دپاره ده، که تعظیما وي او که عبادتا، او که چا وکړه نو مشرک کېږي پې او یا ډېر مجرم کېږي پې، نو اجازت یې ورنه کړي. هغې ټول دا مخلوق الله طرف ته راوستل. دا چاوي چې موږ دا اجازت نه ورکړي نو حج به څنګه کوي، چې اجازت نه ورکړي نو راځي دي که نه، بیبي مور پلار زه خوشحاله شي لږې ورځې زه حج کوم، خوشحاله دي کې بې تپوسه چې لاړ شي حج یې شوی دی، خو کراهت پکې راغی چې
چې تبلیغ لمزه نه مور او پلار به راځي کې لکه د هغې ډېر حق دی. نن سبا ښځې بغیر محرمه ځي، دا د شریعت نه خلاف د زمونږ په مذهب کې. ښځې باندې حج ته خو شرایطو کې یو محرم هم دی، پوهېږې، نو دی شرایطو کې دی، نو چې شرط نه پوره نو حج پې ادا نشته، غاړه باندې شته خو تللی نه شي. که چېرته یو ورور یې ته او بیا یا د سره پیسې وي ډبل د محرم پیسې هم ورکولی شي او خپلې، نو بس بیا یې ټیک ته لاړه به شي. یا هغې چېرته پلار یې حج ته ځي، خره یې ځي، ورور یې ځي، ترې ځي، کوم چا سره نکاح نه کېږي هغه خپلولان هغې سره به ځي. حج ډېر اوږد سفر دی، دی کې د محرم ضرورت دی. چې کوم خلک نه کوي نو هغوی پوه شو چې دا ښځې خو هسې دغه شوې ګډې وډې دي که او ځي څه ده صبر دې وکړي، خدای به یو موقع راولي. وي بار بار حج کول څنګه دی؟ ډېر غوره دي. حج خو بس کار نه دی، ډېر لوی ابوبکر صدیق صاحب بار بار کړی دی. دوه حج یې د حضور پاک نه پس کړی دي او دوی یو یې هغې سره کړی، یو یې مخکې نور به هم کړي، دغه مخکې زمانه کې د هغه زمانې مطابق څلور یې خو کړي دي. او عمر صاحب څلور حج دغه وکړ او لس یې خپل کړي دي، لس کال دا 12 کال لس کال. او عثمان صاحب هم حجونه کړي ډېر، هر کال به یې حج کو، هر کال. امام ابو حنیفه صاحب 55 حجه کړي، تانوي رحمت الله علیه غالبا 2 حجه کړي. مولانا اشرف افتخار شاه یو دوست دی هغه وفات شوی، دعا ورته کوو الله پاک دې وبخي. دا چا د حج دپاره پاسپورټ ورکړی دی، الله پاک دې حج داخله وکړي. شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس رحمت الله علیه زما اوښه د خور خاوند و، هغه درې ورځې مخکې ډېرو ظالمانو خونریزي وکړه او شهید یې کړ. والي صاحب مې تاسو ته دلته په دې ممبر هم ویلي چې د ملا مرګ ډېر اسان دی، د قاتل هم نه معلومېږي چې لوی عالم یې او خلک ورپسې روان یې او عزت یې ډېر دی. دا اسلام دا دشمنان ټول دا د دشمنان دي. عام سړی چې مړ شي قاتل یې معلومېږي، 2 ورځې پس پلانکي مړ کړو، ورور مړ کړی دی، جګړه یې وه، اوښې سره یې جګړه وه، بس قاتل معلوم شي. او د عالم لوی قتل دی قتل نه معلومېږي. نو ملا وژل ډېر اسان دی. که دوی وایي چې کور کې به ناست دی ملا، نو ملا 15 وخته مونځ به نه کوي، نو په جومات کې مړ کولی شي، نو کور کې وراوړېدی شي. شیخ صاحب وایي ما کور کې هم خلک مړ کولی شي، ټوپکمار یې نه ګرځول شیخ صاحب ځان سره دغه کوه. دا نه چې اسباب یقین نه وو، خو لکه هغه وایي دا چې چا پسې خدای پاک دې څوک چا پسې کوي نه، چې څوک چا پسې شي نو هغه په کور کې هم وجلی شي، په جومات کې. او ملا سړی خو درس هم کوي او درس کې خو چوټي هم نشته، 6 ورځې به سبق ښایي، نو په مدرسه کې مړ کولی شي. الله دې د خونریزۍ د پالیسي د دې مل نه ختم کړي او د دې حکومت دا ذمواري ده چې قاتل یې ګرفتار کړي او پالیسي یې کړي. خدای په د قانون د قصاص په دې ملک را ډېر لوی ظلم یې وکړو، ډېر لوی عالم، ډېر لوی محدث، ډېر لوی شاګردانو والا، ډېر حجونه یې کړو، ډېر دوستان یې او بیانونه یې خواږه. هغه بیانونه جنکو موردل، ښځو موردل، مدرسو، د عوامو، بوډېګانو، سړو، ځوانانو، د خپل ملک، د بار ملک، د صوبه سرحد خلک، نورو صوبو خلک ټول اورېدو، نو ټول پرې خفه وو. الله پاک دې هغې وبخي او غریق رحمت دې کړي او قبر د خدای خوشبودار کړي. دې کې اکثر کسان راغلو خو جنازه دومره لویه وه لکه د مشر شیخ صاحب په شان چې هغې کې یو بل سره ملاقات هم نه کېدو. نو هغه ټولو ته زه هم دعا کوم چې څوک راغلي دي او چا دعا کور کې کړې ده، چا ورپسې تلاوت بخلی دی، چا فاتحه کړې ده، په کلي کې کور کې بل ځای څوک جنازې ته راغلي او جنازې ته راونه رسېدل، 6 میله پیدل مزل کړي. دلته ناست دي کسان په غنمو په پټو کې د موټروی نه تر هغه جنازې ځای پورې یا لارو کې په پټو کې روانو. نو سړی 6 میله مزل چې وکړي نو هغه ټیم خو ختمېږي، نو په لکونو خلکو نه جنازه هم پاتې شو. دلته لار نه وه چې لار نه په کومې به ځي او د جنازې ځای نه و، هلته دنیا وه ډېر. الله یې دا چا جنازه کړې ده او څوک چې راغلي دي او تلي دي هغې له د خدای ډېرې بدلې ورکړي. او خو غریبانان راغلل او ډېر ګاډی مو کو، وخت یې مو لګو، پیدل 6 میله مزل په پټو کې په نور کې. الله دې دې جوړې د خیر ډکې کړي او د دې راتلو دعاګانې بدلې تاسو ټول د خدای پاک ورکړي. انشاءالله هغه به بخلي زوی عالم دی، د هغه درس به هم کوي. زمونږ خورایي دی، عالم دی، نوجوان د 40 کالو زوی دی، ښه عالم دی، کتابونه هم ښیي، سبق هم ښیي. مونږ ورته دنیا فاني ده،
څوک پاتې شوي نه دي حضرت شیخ الحدیث رحمت الله علیه یا الله مغفرت نصیب کړي او چې د خلکو د کورونو کې زنانو جړلې دي او دعاګانې کړې دي ټولې دعاګانې قبول کړي او چې چا دعا کړې ده چا څوک پې خفه شوي دي او څوک پې ډېر خفه دي خلک پې نو هغه ټول یا الله هغې له د دې محبت بدلې ورکړي علماو دپاره دعا وکړي چې خدای پاک حفاظت وکړي او د تبلیغ مشران او د علم مشران او ښکلي خلک او د دې ملګري او ټول د پاکستان مسلمانانو نړۍ مسلمانان الله دې محفوظ کړي پاکستان کې د خدای د خون ریزۍ او د دهشتګردۍ دا پالیسي 15 کاله وشو ډېر خلک مړه شو او مختلفو علاقو کې بدامنۍ ذموار حکومت صوبایي حکومت هم ذموار دی او وفاقي چې دا شی ودرېږي په دې باندې دا مشران راجمع شي چې بس د نورو خلکو د سپو دا جنګونه منه کوو وینه به نه تویو د دې به تپوس کړي آخرت کې دا خلک ولې مړه شو بأي ذنب قتلت دا ولې مړه شو دا خلک الله پاک د دې تپوس پکې دا به ټول ګیرېږي نشي د خدای دربار کې نشي بچ کېدی چا چې قتل عمد د مؤمن وکړو په قرآن شریف په یو آیات کې 15 عذاب دي ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عظيم چې چا مسلمان بې ګناه مړ کړو خدای پاک جهنم به د ده لپاره هوا دویم همیشه به لکه د کافر که خدای وغواړي کله وباسي کېدای شي د دا قتل روا ګڼه ټول عمر به پکې وي او الله په خپل لعنت وري او د خدای غضب به او یو درناک عذاب به درناک خو دلته د خدای قصاص روان کې انشاءالله د امر به ودرېږي وصلی الله تعالی علی خیر الله اکبر الله اکبر سو صفوفکم صفونه درست کې خالی ځای نه ډک کې دا برنډه ډکه ساتئ مکمل